بسم الله الرحمن الرحیم. سنو FM 96 ریډیو ډیر مشکور یو چې نن هغوی مرثیې حوالې سره موږ ته د خبرو کولو دعوت راکړو. نن به مو خپلو کتونکو اوریدونکو سره د مرثیې حوالې سره معلومات شریکوو. مرثیه دې لفظ کوم دی هغه ماخذ رسا دی. رسا مطلب د مرده کس تعریف کول. لکه څنګه قصیدې صورت کې مو د زنده کسانو تعریف کوو، د هغوی خوبۍ بیانوو، همداسې موږ چې کله د مرده کس تعریف او خوبۍ بیان کړو نظم صورت کې، دې ته مو ویل څه مرثیه. خو دا خو یې لغوي مطلب شو. اصطلاح کې مرثیه هغه صنف ته ویلی شي چې هغه کې د امام حسین علیه السلام د هغه ملګرو مظلومیت او مېړنتوب منظوم صورت کې وشي. اردو ادب کې د مرثیې عمر کم و بیش 600 کاله دی. د دې آغاز قطب شاهي خاندان وشو چې کله 14مې صدۍ کې بهمني سلطنت هغه 15 ټوټو کې تقسیم شو، نو هغه یوه حصه چې کومه دی هغه قطب شاهي خاندان و. ابراهیم قطب شاه د سلطنت بنیاد کېدولو. د دې زوی محمد قلی قطب شاه هغه د اردو ادب اول مرثیه نګار دی. خو له بده مرغه دغه ځینې مرثیې چې کومه دي هغه هغې ژبې کې دي، اوس د لوستو قابل نه دي، او ځینې مرثیو ځینې مصري چې کومې دي هغه ورکې شوي دي. نو د مرثیې اول چې آغاز وشو دکن قطب شاهي خاندان نه، او بیا وروسته هر یوه شاعر هر یوه ادیب دې کې چې کومه دی خپله حصه اخیستې دی. که هغه د بستان دلی شعرا و، که هغه د فیضاباد شعرا و، که هغه د بستان لکنو شعرا و، هغوی مرثیې لیکلي دي. موضوع کربلا واقع کربلا دی، هغه مظلومیت دی، ظلم دی، حیت مختلف دی، خو موضوع یو دی. او د مرثیې ته اردو ادب کې عروج ویر کو، دغه د میر خلیق خاندان ویر کو، میرنیز و، خصوصا د میرنیز یو هم اثر مرزا سلامت علي د بیره هغه ډېرې اعلی مرثیې لیکلي دي. د دې ډول مرثیې د کوم میر خلیق د دې خاندان یا میر انیس میر سلامت علي د بیره دوی لیکلي دي، د فني او فکري دواړه اړخونه یې ډېره اعلی دي. هغه وجه دا وه چې یو خو هلته هغوی ته ماحول چې کومه دی هغه د ازادارۍ ماحول و، او هغوی ته د ریاست سرپرستي حاصله وه. مجلسونه به کې د ریاست سرپرستي ورته حاصله وه، او بله دوی د خونو کوم ماحول و هغه د ازادارۍ ماحول و. لهذا دې وجې نه دوی ډېرې اعلی مرثیې تخلیق کړي دي. لکه میرنی څه عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. اوس دغه قدیم مرثیې ذکر مو کړو. قدیم مرثیه فني او فکري لحاظ سره چې کومه دی ډېره معیاري افسانه دی. رفیع الدین هاشمي هودي حده پورې یي چې بیا به اردو ادب کې داسې شاعر پیدا ونه شي چې هغه د میرنیز غونډه کې مرثیې تخلیق کړي. خو که موږ د جدیدې مرثیې ته راشو د 20مې صدۍ کې چې آغاز شوی دی، موږ چې جوش ملي آبادي موږ سره د جدیدې مرثیې پلار دی، بني دی. نو جدیدی مرثیې کې د کربلا واقعاتو ذکر شوی دی. لکه جدیدی مرثیې کې جوش ملي آباد یہی پھر نائب یزید ہے دنیا کے شہریار، پھر نائب یزید ہے دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوئے بشر دچار، اے زندگی جلال شاہ مشرقین دے، اے زندگی جلال شاہ مشرقین دے، استاذ کربلا کو بھی عزم حسین دے. دغه جدید مرثیه نگار دی. مصطفی زیدی، شهریار، جوش ملي آبادي، فیض احمد فیض، هغوی کربلا، یزید، حسین دا بطور علامات او بطور استعارې استعمال کړي. اوس مرڅو پښتو ادب ته. پښتو ادب کې مرثیه ډېره زړه ده. پښتو ادب کې متوالین اولنۍ مرثیه څه میلاویږي هغه به ساندې صورت کې وي یا به د ټپې صورت کې وي. لکه څنګه د ټپې او د ساندې عمر ډېر زوړ دی، 2000 کاله تاریخ لري، همداسې د مرثیې عمره زوړ دی. خو هلته مرثیه کربلا سره منسوبه نه ده. هلته مرثیې کې پښتانه د خپل ننګیالیو، د خپل بهادرانو د جنګونو کې کوم شهیدان شوي دي، غازیان دي، د هغوی ذکر کوي. کربلا حوالې سره باقاعده څه پښتو ادب کې د مرثیې آغاز شوی دی. هغه ډاکټر حنیف خلیل
تاریخ ادب پښتو کې دا ذکر کوي هغه سید میر انور شاه صاحب او قمرعلي خان ذکر کړی دی. قمرعلي خان هغه نور څو ملګري و چې هغه د سید میر انور شاه صاحب مریدان و حواس وغیره هغوی ډېرې اعلی مرثیې لیکلي دي. لکه څو شعرونه ما ذهن ته رسي. سید میر انور شاه یی څه تشنگان د کربلا به پر سرابو، تشنگان د کربلا به پر سرابو، کفرات اوبه مو اوښکې د انوار وی. قمرعلي خان یی څه سکینه که په ظاهر د حسین لور وه، سکینه که په ظاهر د حسین لور وه، په باطن کې د حسین د سترګو نور وه. دغو دوی چې کوم ټولای وو ملګري وو دوی یا ډېرې معیاري مرثیې تخلیق کړي دي پښتو ادب کې. خو پښتو ادب کې لکه څنګه مو اردو ذکر وکړو چې هغه کې یا جدیده مرثیه ده یا قدیمه مرثیه ده. پښتو ادب کې یا چې کوم قدیمه مرثیه ده چې هغه کې کیسر اپریدي دی، زریاب صاحب دی، ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب دی، حمزه بابا دی، صاحب شاه صابر صاحب دی. دغو چې کومې مرثیې تخلیق کړي دي هغه کې حسین د یوه کس نامه نه دی، یزید د یوه کس نامه نه دی، کربلا یوې مخصوصي جغرافیې ته نه یي بلکې دا استعاري دي. لکه صاحب شاه صابر صاحب یی څه په کربلا کې به سحر وي رڼا شوې به وي، په کربلا کې به سحر وي رڼا شوې به وي چې د حسین پرې کړی سر د یزید درته رسي. زریاب یوسفزی یی څه راځئ چې د وختونو یزیدانو ته یو ځای شو، راځئ چې د وختونو یزیدانو ته یو ځای شو، تر څو به ویر کوو د کربلا په مرثیه کې. په کال کې چیرته یو ځل محرم کې رایاد کو، په کال کې چیرته یو ځل محرم کې رایاد کو، پوهیږو نه چې څه د حسین په فلسفه کې. دغو پښتو شاعرانو چې کومه مرثیات تخلیق کړي دی هغه کې موږ ته درس راکوي چې وخت یزید په خلاف څوک جبر کوي هغه کوم صورت کې ویلي نه وي، کومې جغرافیې کې ویلي نه وي، د هغوی په خلاف پڅون چې کومه دی د هغه حسینیت دی. همداسې لکه کیسر اپرید یی څه د سکینه غوندې معصومې سلګۍ هم اورم، د سکینه غوندې معصومې سلګۍ هم اورمه، علي اصغر ستا هم شکله ماشومان هم لرم. پاک حسین د نبی په نبوت مې قسم، پاک حسین د نبی په نبوت مې قسم، په یزید جیل کې په زرګونه اسیران هم لرم. همداسې لکه د مو د دې خاورې یو شاعر دی پړچنار تبسم افغاني، هغه یې څه د نړۍ د هر غاصب څیره دی زیړه، د نړۍ د هر غاصب څیره دی زیړه، چم په چم راټوکېدلی دی حسین. نو دغو خلکو موږ ته کوم حسینیت پیش کړی دی مرثیې کې د جدید کوم مرثیه‌نګار دي، قدیم مرثیه‌نګار که هغه د اردو دي که د پښتو دي یا هغوی کادر خپل ځای کې هغوی کومې مرثیې دي هغه دواړه اړخونه یې فني او فکري دواړه ډېر معیاري دي. خو د جدید مرثیه‌نګار چې کومه دي دا موږ ته درس راکوي چې چېرته ظلم کېږي، چا باندې ظلم کېږي، کومې جغرافیې کې ویلې نه کېږي، کوم صورت کې ویل نه وي. د دوی په خلاف پڅون نما چې کومه دی هغه کربلا دی، هغه حسینیت دی.